باب خيار الشرط مصنف رحم الذي جنا خيار الشرط ولا مسائل خايس الرم نمبر سبق کی خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري. خيار الشرط بای د پارا جایز د مشتری د پارا جایز ده. خيار شرط څه معنا ده؟ یو شای تو خارج کوواله نه د اراده نه اور سدویل موتر درې سوچ روکا درې سوچ په کم بای ځون ته لګول شي مشتری لګول شي. ولهم الخيار ثلاثه ايام فما دون هاغه ته درې یا درې کم خيار لګول جایز دي. ولا يجوز اکثر من ذلك عند ابي حنيفه رحمه الله. دین زیات لګول امام صاحب پنځ جایز نه دي. وقال ابو يوسف ومحمد يجوز اذا سمى مده معلومه. ستر صاحبین یې څخه مندای معلومات تیر کړه بیان کړه ذکر کړه بیا خو جایز ده ځکه چې ابن عمر صاحب دوه میاشتو لپاره اجازهات ور کړو. موتی چې نه دا خيار شرط چې دا مخالف د مقتضای عقد ده خو خلاف کیاس دا شی مجایز ګرځول ده. نه مورد النص بنی بدات شی منحصر چادری ورزی دی بس دین زیات صحیح نه ده. وخيار البائع تکله اختیار ځون ته بای ولګي یمنع خروج المبيع من ملکه په دې سره منکیږي صدا کوم مبيعا دا د بایع ملکیت نه نوزي یمنع خروج لا يلشي یمنع خروج المبيع يلشي. فإن قبضه المشتري تکله مشتری شای قبضه کړلو فهلك بيده في مدة الخيار حالوس کې حالوک شمندې د خيار کې زمنه بالقيمه قیمت سره به دي توان بلندای څکله مثلی نه ک مثلی به مثل لاند کی. وخيار المشتري څکله خيار مشتری ځون ته لګولې لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع. دی بایع ملکیت نه مبيعا وتل منی کوي نه یعنی دغه ملکیت نه وتل مشتری مالک ته د سینه شي کېدل سای مالک نه جوړ شو ځکه بیا خ جوړیږي کنه صلا الى مالک شای وګرځي الا ان المشتري لا يملكه عند ابي حنيفه رحمه الله. امام صاحب پنځ د دې شی یا مالک نه در جوړ شو مشتری ویلې څه بدلتي مبدل منه په یو ملک جامه نشي. وقال ابو يوسف محمدي چې نه يملكه مالک زکه جوړیږي صدیغه ملکیت نه وروته لدی ته خود ویر شي یا پنه کني باب شش لا الى مالک او کې رکړی شي. فإن هلك بيده کدا شاید دی په لوس کې هالوک شولو هلك بالثمن تاون بلندی په ماغه سامان سره حکومت لګولو. وکذالک اندشه ته سامان مطابق به هالوک شمرل شین دخله عیب کا عیب ورکینو وتلو خروب شولواله کې وزای بتلی و خاروغه بل رزي بتلی و شلاندې و نتای خړل وړاندای کړه یو تایډون شولو ندی سره وزي کې مات و غرزدوال 2000 کې و اوس لاس درته و غرزدي تاون بلندی 12. ومن شرط له الخيار ومن شرط له الخيار کوم سړی ته خيار شرط کړه شي فله هغه ته جایز د ضروري ځکه نه يفسخ په مدت الخيار صدا مندا خاتمه کی سری باسموت نه د منظوره او دا شای نه خرڅو یا نه خانه وله هو يجيزه کنه د سی کول شي شاوتی څه باسمو وخصت یا مخارج کړلو. فإن اجازه بحضر بغیر حضرت صاحبه که اجازات ير کو بل ملګری یا نه د حاضر جازه بیا کیږي خو ان فسخ کبه ختم کړل لم يجوز نه کیږي الا يكون الاخر حاضرا بل تبو یای ستار او شمغه په مخ کې پسخه کی تو نه څه خبر دستو پسخه کړی آی تو په تامید ته دل شیون مخ ته نور خرڅ یا مخ ته د شکر د بل چوته ير کړي. و ازامت من له الخيار او چوته اختیار ور کړه شو سره دا شاید که خلی نمو ته درځ ټیم دیر کړه مو خو سوچ نشته تو ال زور کې سوچ کون چالو دیر کړه مې اما غاور مړ شولو بته الخيار دی به خيار باطل شورونه نشیل سره مو ته خيار راکوس کی ولم ينتقل الى ورثته ورثاوت دا خيار نه ورسي. ومن باع عبدا کوي سړي غلام خارج کولنو خبازن د ډیره خامړی په خي او کاتبن پرنټر د لیکل کوي فوجدوا بخلاف ذلك ورثه کله کوړته بوت تو ال څه پرنټر ده دی سره پین نیول نس د لوس کی غریب تل زده ډیره خامړی په خي بل ورزر ته یو مان دوړي خرو پکړیو بوزه دا مڅکو. فالمشتري بالخيار د چو خاص ودی د اختیار د انشاء خذ بجميع ثمن ک خلی مغه ډیر زره کی دی قبول کی و انشاء ترکو کني پریګ دی د سی بنې څه ته مت ډیر زره کی را کړو د خود شنشي په خول شنش لیکل چلو لا زره کام ک شل زره کی مو شو ویل شل زره کی تو شو یی وخله ډیر زره کی ک خلی کنه خلی مکمل پریګ د ځکه د کوم لیکل دی مړې په خول د یو صفت ته صفت په مقابله کې روپۍ نشي چول.